په پاکستان کې چې کم غیر قانوني افغانیان دي د هغو لپاره برطانیې حکومت اعلان کړی دی چې موږ به پاکستان ته جهازونه لیږو او دغه غیر قانوني افغانیان چې دي دا به موږ برطانیې ته راوړو. په دې کې یو جهاز چې دی هغه راغلی دی او هغې کسان وړي دي، خو په دې نورو پسې چې دی په دې پسې به راځي او دا کسان چې دي دا به برطانیې ته وړي. نو زیاتکر کسان دا کوشش کوي چې موږ به په دې کې برطانیې ته لاړ شو. په هغې کې پاکستانیان هم دي او افغانیان هم دي. نو په دې کې هر یو کس چې دی هغه برطانیې ته نشي تللی. د دې چې کم خاص کسان دي هغه به په دې کې اوچتې او هغه به برطانیې ته ځي. هغه کم کسان دي هغه راته په دې ویډیو کې وایم، خو هغې لپاره چې دی ویډیو په پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکړئ. کله چې نگران حکومت اعلان وکړو چې په پاکستان کې کم غیر ملکي غیر قانوني خلک دی هغه د ملک نه بهر ته وځي. په پاکستان کې د نورو ملکونو خلک چې دی هغه موجود دی، خو افغانیان چې دي هغه پکې ډېر زیات موجود دي. نو ځینې افغانیان چې دي هغه لاړل افغانستان ته، خو ځینې اوس هم په پاکستان کې موجود دي. نو د هغې کسان دپاره چې دی دا اعلان شوی دی کم کسان چې افغانستان ته واپسې نشي تللی، هغه کسان نشي تللی کم چې په 2021 کې پاکستان ته راغلي دي. په 2021 کې چې کله د طالبانو حکومت راغی او هغه په هغه وخت کې پاکستان ته راغلي دي، نو د هغه کسان دپاره دا قانون دی چې هغه به برطانیې ته ځي. هر یو افغانی چې دی هغه نشي تللی. بل لا کومو کسانو چې سیاسي پناه اخیستې ده هغه کسان به دغه ته ځي برطانیې ته. لکه سیاسي پناه کسان دي کم چې په تېر شوي حکومت کې د افغانستان چې کم حکومت وتېر شي او په هغې کې وو سیاسي خلک وو یا داسې په پوج کې وو یا سرکاري نوکرانو، نو هغه کسان چې دي هغه به برطانیې ته وړی کېږي. خو عام کسان چې دي هغه برطانیې ته نه وړی کېږي. داسې خو ډېر غیر قانوني افغانیان دي په پاکستان کې، نو هغه ټول چې دي هغه برطانیې ته نه ځي. خو کوم چې په هغه وخت کې په سیاست کو یا سرکارو یا په پوج کو په پولیسو کو، نو هغه کسان چې دي هغه به برطانیې ته وړی کېږي. بل لا کوم پاکستانیان چې وایي چې موږ به پکې لاړ شو، نو تاسو پکې هم نشئ تللی او هر غیر قانوني افغانی چې دی په دې کې نشي تللی. خو کوم چې په هغې ملک ته اوس هم نشي تللی او هلته کې ورته خطره ده، نو هغه کسان چې دي هغه برطانیې ته ځي. که تاسو وګورئ کوم چې د پاکستان نه پښتانه ځي یا د افغانستان نه ځي، نو هلته کې چې هم خپل کیس چلی، نو په هغې کې هم هغه دغه وایي چې زموږ ته په هغې ملک کې چې دا خطره ده یا د ماکه شوي ده یا په افغانستان کې حالات خراب دي. ځینې د افغانستان په پاسپورټ تللي کوم چې د پاکستان په هغې تللي دي او په کومو علاقو کې حالات خراب دي، نو هغو ته د خپلې علاقې خراب حالات چې دي دا بیانوي چې موږ د هغې د وجې نه چې دی دې ملک ته راغلو. نو دغه شانتې دغه کسان چې دي کم سیاسي پناه چې اخیستې ده دغه کسان چې دي دا به برطانیې ته ځي. خو هر افغانی چې دی هغه برطانیې ته نشي تللی. بل دا د پاکستان حکومت چې په افغانیانو پسې زیاته راغستې، نو د دې د وجې نه هم راغستې ده چې د هغو په ملک کې چې دی اوس امن راغلی دی. نو هغو دا کوشش کوي چې دوی اوس لاړ شي خپل ملک ته، ځکه پردی کټ چې دی دا د نیمې شپې دی. دا مطلب خو به تاسو اورېدلی، تاسو ته هر ټایم ویلی چې زما د دې کټ نه ته پاسه. نو دغه شانتې دا پردی ملک دی، د دې نه به تاسو یو ورځ چې دی افغانستان ته به ځئ، نو اوس تاسو په ملک کې امن راغلی دی. تاسو له پکار دی چې هلته لاړ شئ کم غیر قانوني چې دي د هغه ځای نه تاسو په ویزه باندې چې دی بیا هم راتلی شئ دلته کې. که کومو کسانو کاروبارونه وي نو تاسو ویزه ولګوئ او دلته بیا راشئ او خپل کاروبار چې دی دا چلولی شئ. خو کوشش دا کوئ چې تاسو خپل ملک افغانستان چې دی هغه روان کړئ. که په هغې کې امن راغلی خو چې هلته کې څوک نه وي، نو هغه ملک چې دی هغه نشي روانېدلی. روانېږي هغه ملک چې په هغې کې خلک وي او خلک چې دی کاروباري کارونه پکې شروع کړي، نو د هغې سره ملک چې دی دا روانېږي. نو د دې د وجې نه د پاکستان حکومت زیاتکر چې دی په افغانیانو پسې راغستې دي چې هغه د ملک نه چې دی لاړ شي وځي او خپل ملک ته لاړ شي، ځکه د هغو په ملک کې چې دی اوس امن راغلی دی. بل لا کم کسان چې وایي موږ برطانیې ته لاړ شو، نو برطانیې ته هر یو کس چې دی دا نشي تللی. کم چې غیر قانوني خلک دی چې هغه لاړ شي اوس افغانستان ته. کم کسانو چې سیاسي پناه اخیستې ده نو هغه برطانیې ته خالي چې دی هغه تللی شي.